أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة فاتحة مخی منگ ویلو پینزم سورت تے پنزول کے رستو دا سورت مدثرنا. سورت فاتحة بعضی خبری شوی وی. نن سورت فاتحه یو سو فضیلتنا او بیا فاتحه کی د فاتحه اسماء چې هغه دلالت کوي په فضیلت د سورت فاتحه. مخکې مونږ ویلو کثرت الاسماء تدل علی الشرافتی، ډیر نمونه په فضیلت په شرافت باندې دلالت کوي. د سورت فاتحه یو نوم خو دغه مشهور دی چې سورت فاتحه ورته وایي. سورت فاتحه ورته ولې وایي؟ یا خو دا ده چې دا اولنی صورت دی چې ټول نازل شوی دی. په یو ځل نازل شوی صورت هغه دا صورت فاتحه دی. مخکې صورتونه چې کوم نازل شي دي دې نه مخکې څلور صورتونه دي. صورت علق، صورت قلم، صورت مدثر او مزمل نغا لگ لگ نازل شیو. دیو جنوتا فاتحه وی. یاد دا چې اول قرآن کریم کې ابتدا کې مصحف و لحاظ سره لیکل شوی دی. دیو جنوتا سورت فاتحه وی. یا دیو جنوتا وی چې په وینا کې دا اول دی. قرآن کریم چې کله سړی شروع کوي ناول کې سورت فاتحه وی. او یاد دا چې سورت کله چې سړی مونځ کوي نو ابتدا کې چې کوم لازمی قرأت دی ناغه سورت فاتحه دی. اول سورت فاتحه ویل کېږي، ورپسې سورت د قرآن کریم بل هغه ویل کېږي. سورت فاتحه ویل په هر مانځه کې دا واجب دی. خبر برازي چې څوک سورت وایي ناغه د پاره سورت فاتحه ویل هم لازم دی. امام د مقتدی مسله راځي هغه ان شاء الله بیا وایو. نو سورت فاتحه ورته دی وجه نه وایي. دویم نوم د دې ګرچې بعضې علماو مفسرینو ګڼ نومونه لیکلي، د هغې نه یو څو دې ته ام الکتاب او ام القرآن ورته هم وایي. ام په معنی د اصل باندې چې دې ته رجع کېږي د هر څه ام هغې ته وایي. نو دې ته هم ټول قرآن کریم دې ته راجع کېږي. مخکې مونږ ویلو ټول قرآن کریم تقسیم دی څلورو حصو ته او ټولو ته اشاره ده په دې صورت فاتحه کې. دیو جن ورته ام القرآن وایي. دارنګې اساس القرآن ورته هم وایي.
اساس القرآن دا بنیاد دے، بنیاد دا قرآن کریم هم دے، دا مانزه هم بنیاد دے چې فاتحه په کم مانزه کې نه نو هغه مونځ بیا ناتمامي هغې باندې خبر راځي، بعضې اشکال به راځي د مقتدي باره کې، هغه بیا وایو. بل دې ته صورت کنز وایي، مطلب دا یو خزانه ده. خزانه په دې لحاظ سره هم ده چې قرآن کریم ټول قرآن کریم ته د شامله ده. صورت وافیه ورته هم وایي چې دا پوره صورت دی، مطلب د دین چې څومره کارونه دي هغه ټول په دې کې موجود دي. صورت فاتحه کې چې هغه معلومیږي په سوچ تدبر فکر سره. دانګې دا صورت کافیه ده، پوره صورت دی، کافی صورت دی، خلک کوئی کافی. او بل دی شافیه، شافیه ورته هم وایي او صورت الشفا ورته هم وایي. بل یو نوم د دې صورت رقیه دی، د دم صورت. نو دم دی چې دم په دې باندې وکړی شي نو الله رب العزت د دې په ذریعه باندې شفا ورکوي. نو بعضې شافی کافی چې ورته وایي هغه هم دی، او صورت الشفا هم دی، صورت رقیه هم دی. صورت الحمد ورته هم وایي، هغه ظاهره ده، حمد نه شروع دی. صورت شکر ورته هم وایي، دا چې کله سړی وایي مطلب دا چې د الله شکریه ادا کوي. صورت الدعا ورته هم وایي، مخکې موږ ویلو تعلیم د دعا پکې دی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دا پکې تعلیم د دعا دی. بعضې وایي یو نوم راځي تعلیم المسأله، مسئلې تعلیم پکې دی، د سوال تعلیم پکې دی، د مسئلې تعلیم پکې دی. په دې کې حقوق الله دي، په حقوق العباد پکې دي. دارنګې سورة الصلاة ورته هم وایي چې زموږ څومره منځونه دي، که هغه فرض دي، که هغه سنت دي، که هغه واجب دي، که نفل دي، په ټولو کې صورت فاتحه لوستل کېږي. فاتحې نه بغیر منځ نه وي. جنازه د دې نه مستثنا ده، جدا خبره ده. که جنازه کې سړی ووایي نو هغه کې ویلی شي، لیکن جنازه کې اصل ویل د نورو څیزونو هغه هم لازم او واجب نه دي. دیو جنا صورت فاتحه په هغې کې هم نشتی، نه پکې صورت فاتحه واجب ده، نه پکې څه دعا واجب ده. هغې کې خو صرف الله اکبر الله اکبر الله اکبر دي، دغه څلور تکبیرونه دي، دقه لازم دي بس. دارنګې دې ته ویل کېږي سبع المثاني. د قرآن د دې صورت کې صورت فاتحه کې 9 آیاتونه دي، او دا آیاتونه بار بار لوستل کېږي. دې وجې نه ورته ویل کېږي سبع المثاني. او په دې کې اتفاق دی په دې طریقې سره چې صورت فاتحه کې 9 آیاتونه دي. بیا جدا خبره ده چې بسم الله پکې شمار ده او که نه ده. په بسم الله باندې بسم الله پکې شمارې نو 9 آیاتونه دي، او که نه صراط الذین انعمت علیهم په دې باندې پکې صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا 2 آیاتونه کې. نو په دغه لحاظ سره بیا هم بعضې چې ګورې نو دلته کې لیکلي وي دا آیات یا تقسیم کړل، نو په دې باندې 9 جوړ کړل.
نو وللضالین د اووم آیات ته د باندې اتفاق دی دغه ځکه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا دو دي او که یو دی په دې کې اختلاف شته د بازو ورستو بسم الله کې ان شاء الله راځي بل د دې صورت یو نوم دی صورت واقعه ورته وایي واقعه د وقایقي په معنا د بچ کولو باندې کله چې یو سړی په دې صورت باندې ځان پوه کړي نو دې د زلاتو نه د عقیدې د خرابېدو نه دارنګې د عملا او خلقا د دغې څیزونو نه د بیا بچي او چې کله په دې باندې سړی پوه وي دارنګې دې صورت ته سورة المناجات ورته هم وایي دې کې د الله سره مناجات دي یو سړی چې وایي الحمدلله رب العالمین الله د طرف نه آواز راځي حمیدنی عبدی اسنا علی عبدی مجدنی عبدی ولی عبدی ما سأل دا الفاظ دا جواب دا الله طرف نه راځي نو دا گویا کې د الله سره مناجات دي بل دیتا صورت تفویض ورته هم وایي تفویض حواله کول دي سورة النور ورته هم وایي دیتا قرآن عظیم ورته هم ویلي سبع من المثاني والقرآن العظیم دغه لفظ نوم قرآن کریم کې الله دې لپاره ذکر کړی بل فضیلت د دې نه به غټ فضیلت کم وي چې صورت په هر مانځه کې لوسته کېږي ابن معلا کې یو روایت راځي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویل زه به تا ته یو صورت ښیم په قرآن کریم کې اعظم صورت اخر کې هغه ماته دا صورت وښودو الحمدلله رب العالمین دانګې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل الا اعلمك سورة ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن داسې صورت درته ونښیم چې هغه نه په تورات کې نازل شوی نه په انجیل کې نه په زبور کې او نه په قرآن کې د هغې مثل ولا فی القرآن مثله قرآن کریم کې خو سورت فاتحه ده خو د دې په شانتې بل صورت بیا نشتی وی کله چې ما وتل غوښته د جماعت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې دا صورت ته صورت فاتحه چې دا د دې په شانتې په قرآن کریم کې هم د دې مثل نشتی په نورو کتابونو کې هم د دې په شانتې صورت چته نه دی نازل شوی بل فضیلت د دې یو دا دی چې سلور کتابونه یا سلور کتابونه او یو سل صحیفه الله رب العزت نازلی کړلی د ټولو علوم د څومره آسماني کتابونه دي نو د هغې ټولو علوم هغه په څلورو کتابونو کې دي غټو کتابونو کې بیا دا څلور کتابونه د دې نه قرآن کریم نه علاوه درې دا دریو علوم چې تورات انجیل زبور دي دا قرآن کریم کې د دې علوم ایښودي دي او د قرآن کریم علوم ټول قرآن علوم الله رب العزت په مفصل کې ایښودي دي
بیا علوم د مفصلو هغه په فاتحة الکتاب کې خودي دي. بهقي کې دا روایت راځي، هغه وی فمن علم تفسیرها کان کمن علم تفسیر جميع الكتب المفسره منزله. چا چې د دې تفسیر زده کو د سورة فاتحه نو داسې دا لکه د چې د ټولو کتابونو منزلو د هغې تفسیر یې زده کو. بیا یو خبره بله راځي به د فاتحې په باره کې د بسم الله باره کې چې د بسم الله کې د ټولې فاتحې د خلاصه ده، د ټول قرآن خلاصه حوامیم دي، د حوامیم خلاصه فاتحه ده، د فاتحه خلاصه بسم الله ده، او د بسم الله خلاصه با ده، او د با خلاصه هغه په دې یو نقطه کې ده. وي بعضې دا ویل نقطه ویل کېږي دې ته چې هغه تقسیم نه قبلوي. مطلب دا چې الله رب العزت داسې واحد لا شریک دی چې د هغه نه اجزا، د هغه اولاد نه ښځه شته، نه اولاد شته، نه نازولی شته. د توحید درس او سبق د دغې یوې نقطې نه معلومیږي. بیا ورپسې سورة فاتحه ده. نو د سورة فاتحه یو خبره دا ده چې سورة فاتحه لوستې کېږي، لازمي شی دی. بسم الله به ترې لږ وروستو کوو. سورة فاتحه ده نو قرآن کریم کې یو خبر راځي، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. بل د سورة فاتحه خبر را حدیث کې راځي، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. نو دا الله څه شی دی؟ لا څوک نفي د جنس وي او څوک کوئی نفي د کمال. بہرحال مانځه کې سورة فاتحه ویل دا لازمي دي. دلته کې د دغه حدیث کې یو ټکی راځي، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. منځ نه کېږي مگر د سورة فاتحه سره به نور سوی. نو سورة فاتحه چې وی او ورسره څه شی وی د قرآن کریم صحیح څه وی، نو دا امام وی، مقتدی نه وی. دیو جنه موږ وایو مقتدی باندې سورة فاتحه لازمه نه ده. دلته کې په دغه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب کې یو خبر راځي د با بفاتحة الكتاب. نو دا با چې داخليږي نو دا دلالت کې په دې باندې چې دې سره به نور صحیح. نو نور څه چې وایي نو په دې کې اتفاق دی د ائمو چې صورت به امام وایي، مقتدی به نه وایي. نو چې امام صورت وایي نو فاتحه به هم امام وایي، مقتدی به نه وایي. دارنګه دا بعضې دا وایي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. دا د امام نه علاوه د نورو د پاره دی. ولې د دې تخصیص بیا بل حدیث کې راځي، من کان له امام فقرات الامام قرات له. دا حدیث په وجه باندې د دې تخصیص راغلی. نو دا د یوازې مونځ کوونکي د پاره او د امام د پاره ده. دا حدیث د هغې د پاره دی. او
من کان له امام فقرات الامام قرات له، دا خبره دا د مقتدی د پاره شوه. نو یو خبره یو حدیث کې راغلی، بل خبره بل حدیث کې راشي. یو حدیث کې اجمال راشي نو بلکې تفصیل راشي. داسې قرآن کریم آیاتونو کې هم کله داسي دا مونږ چې دا وایو چې فاتحه د کتاب سره چې نور څوک سوي، څوک چې د دې سره صورت میلاوي، نو هغه به فاتحه هم وایي. د هغې یو دلیل هغه مونږ ته معلومیږي. په ابو داود کې راځي، ترمذی کې راځي، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فصاعدا. فصاعدا دا لفظ وسر راځي. نو فصاعدا چې څوک وایي نو هغه امام دی او یا یوازې مونځ کوونکی دی. دارنګې ترمذی کې روایت چې دا ذکر کوي نو وایي دا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، دې کې یو راوي دی سفیان دی. سفیان د دې تشریح په خپله باندې کوي. هغه وایي قال سفیان لما یصلی وحده، دا د هغه چا دپاره دی چې څوک یوازې مونځ کوي. څوک چې یوازې مونځ کوي، یوازې مونځ کوونکی دی، نو دا د هغه دپاره دی. لما یصلی وحده، نو چې کله هغه تشریح وکړه، زما او ستا تشریح ته ضرورت نشته، دغه دا راوي دی. دارنګه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دې روایتونه راځي مسلم کې، نسائی کې. هغه وایي انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. کله چې تاسو امام پسې ودرېږئ نو امام دې لپاره چې هغه پسې اقتدا وکولی کېږي. نو کله چې الله اکبر امام ووایي نو تاسو هم الله اکبر وایي، امام نو مخکې کېږئ نه. نو وإذا قرأ فانصتوا، نو کله چې هغه قرأت کوي نو بیا خاموشه کېږئ، بیا خاموشه ودرېږئ. نو کله چې دا ووایي سورة فاتحه ووایي نو وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم، دې ځکه یو خبره دا راځي، الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم، کله چې امام غیر المغضوب علیهم وایي، داسې نه دی ویلي چې کله تاسو یا کله چې مقتدیان غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایي نو بیا په یو ځای باندې امین وایي، بلکې هلته کې وایي اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین. دارنګه په دغه روایت کې ورسره دا ټکي خبرم راځي وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. کله چې امام سمع الله لمن حمده وایي نو تاسو ربنا لك الحمد وایي. دیو جنا منګه دا وایو چې سورته فاتحه دا په امام پسې به مقتدی نه وایي، امام دې هغه به وایي، یوازې مونځ کوونکی دی نو هغه به وایي. او دغه روایت د جابر رضی الله تعالی عنہ من کان له امام فقرات الامام قرات له، دا مختلف وہ کتابونو ذکر کړل. بیهقی ذکر کړل، مصنف د ابن ابي شیبه ذکر کړل، مصنف د عبدالرزاق کمشتی، طحاوی، دار قطنی، معطا د امام محمد، یہ ټول کتابونو دا ذکر کړل. من کان له امام فقرات الامام قرات له. دارنګه مسند احمد کی، صحیح ابو عوانہ کی، ابن ماجہ کے، نسائی کے، او کتاب القرآن د بیهقی کے اغی کی وئی اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. کله چې تاسو امام کوئی ناول د ټولو نه اول خپل صفونه سیده کوي، بیا تاسو نه یو تن دی تاسو د امامتي وکي، نو کله چې امام الله اکبر وایي نو تاسو هم الله اکبر وایي. کله چې امام قرأت کوي نو خاموش شئ، او کله چې امام غیر مغضوب علیهم ولا الضالین وایي نو تاسو آمین وایي. دانګي ورسره دا خبرم راځي قرآن کریم کې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. دا آیت نازل شوی دی نو دا د څه په باره کې دی؟ نو بعضې ذکر کړي چې دی کې اجماع ده چې دا د مانځه په باره کې دی. ابن جریر وایي تفسیر قرطبی ذکر کوي هذه الآیة فی الصلاة. تفسیر ابن کثیر وایي فتاوی کبرا د علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه وایي، مغنی د ابن قدامه وایي، تفسیر منار هم دا ذکر کوي، ترمیزی کې، ابو داود کې، مصنف د ابن ابی شیبه کې، مسند د ابی عوانه کې، دارنګه مجمع الزوائد کې، داری قطنی کې، سنن کبرا کې د ټولو دا ذکر کړلی چې د آیت د مانځه په باره کې دی. نو کله چې د مانځه په باره کې شو نو خبره خلاصه شو، بیا پکې نورو زیاتو خبرو ته ضرورت نشته. په دې باندې نور هم ګڼ روایتونه موږ سره داسې دي چې په هغې کې دا تذکره ده. امام طحاوی رحمت الله علیه دارنګې نورو محدثینو ذکر کړلی، لکه مسلم کې سجود تلاوت په باب کې، دارنګې طحاوی کې، نسائی کې، مسند د ابو عوانه کې د عطا بن یسار نه نقل کوي چې د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کو د قرات مع الامام په باره کې، فقال لا قراءة مع الامام فی شیء. هغه خبره صفا کوي، خبره هغه خلاصه کړله. د وجنا کم خلک چې وایي ناغه د حدیثو په خلاف کې راځي. دارنګه امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کوي لا يقرأ خلف الامام في شيء من الصلاة. د مانځه کې یو مونځ کې هم د مانځه نه وروسته به د امام نه وروسته به یو قرات نه کوي. چې خبره داسې وکړه، خبره خلاصه د سورة فاتحه د کار د چا دی، دا وظیفه د چا ده؟ دا د امام ده که د مقتدی ده؟ نو چې کله په جمع سره مونځي نو دا د امام ده، او کله چې یوازې مونځي نو هر سړی به سورة فاتحه وایي. دا یو مسله ده. دې نه وروستو یو خبره آمین راځي او انشاءالله بل ځای کې ووایو. بله خبره راځي بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله ده د بسم الله په باره کې یو اختلافي خبره دا راځي چې دا بسم الله دا د سورة فاتحه جز دی که نه دی، دارنګه د هر سورت جز دی او که نه دی. نو د هر سورت جز نه دی، د سورة فاتحه هم جز نه دی. دغه یو څه وجې دي. سورة فاتحه چې کله امام وایي نو شروع چې کوي نو د بسم الله نه کوي بلکې د الحمد نه کوي. که د سورة فاتحه جز وی نو امام چې شروع کولی
نو بیا به شروع کوله د الحمد بسم الله نه به کوله د الحمد نه به نه کوله. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دارنګي مسلم کې ترمذی کې نسائی کې دا ټول وایي وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان یفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمین. دې ټولو چې شروع کوله د الحمدلله نه کوله. دا یو دلیل په دې باندې. بل خبره ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې قرآن کریم کې یو سورت ده چې هغه 13 آیاتونه ده او هغه چې کله سړی هر شپه وایي نو د سړي دپاره د قبر د عذاب نه به سړی پامن کیږي او دا سورت به د هغه دپاره سفارش کوي تر دې پورې چې د هغه بخښنه وشي. او هغه د سورت ملک تبارک الذی بیده الملک هغه سورت چې ګوره د هغې آیاتونه شمار کی نو د بسم الله نه بغیر هغه 13 پوره کیږي که بسم الله وسره شمارې نو بیا خو یو 13 کیږي. حال دا چې په حدیث کې 13 آیاتونه راغلي. دارنګې په ولقد آتیناک 7 من المثانی سورت حجر کې چې آیت راځي نو د هغې نه هم دا سورت فاتحه مراد ده. چې سورت فاتحه مراد شوه نو بیا پکار دا ده چې دا د بسم الله نه شروع شي چې کله بسم الله وسره ته جز ګڼي. حال دا چې بسم الله وسره هیچا نه ده ویلي. بعضې روایتونو کې چا وړوکي کې ویله نو په هغه باندې رد کړی شوی دی چې ستانه مخکینی خلق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ دا ما اورېدلي چې هغې به سورت فاتحه شروع کوله د الحمدلله نه. نو دې نه هم دا پته لګي چې سورت فاتحه دا الحمد نه شروع کیږي د بسم الله نه. دارنګې بل یو روایت کې راځي مشهور روایت ده وی قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین. نو هلته کې چې تذکره کوي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. هلته د بسم الله تذکره نه کوي. حدیث کې چې شروع کوي نو هغه د دې نه کوي الحمد لله رب العالمین. بنده چې الحمد لله رب العالمین وی نو الله وی حمدني عبدي. نو دې ټول روایتونو نه دغه معلومیږي چې بسم الله د سورت فاتحه جز نه ده. ها د ټول قرآن کریم یو جز ده د هغې سورت نمل نه علاوه. نمل کې چې دی نو خو دی قرآن کریم په منځ کې دی سورت په منځ کې راغلی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. د هغې نه علاوه ټول قرآن کې یو پیرې بسم الله دا ویل پکار نو کله چې سړی قاري صاحب قرآن کریم تراوو کې ختم کوي نو په ټول قرآن کې یو پیرې بسم الله ویل په زوره باندې دا پکار دي لازم دي چې قرآن کریم کې بسم الله وویلی شي. که سړی زیات ووایي نو هم ویلی شي ولې د قرآن کریم جز دی د دې نه انکار نشي کېدی. خو د هر صورت یا د سورت فاتحه جز دی که نه دی نو دې کې بعضې دغه وایي چې د هر صورت جز نه دی. دارنګې د سورت فاتحه هم جز نه دی لا علی التعین. بعضې قاریانو ځان له یو ځای خاص کړی بسم الله نه وایي هغه سورت اخلاص ته چې ورسي اخرنۍ ورځ باندې ختم په ورځ باندې نو هغې کې وي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. نه دا دې پورې یو ځای پورې خاص کول نه دي پکار. یا ښه خبره خدا ده
چې سړی قرآن کریم وای نو ابتدا نه چې کله شروع کېږي نو بسم الله دې وکړي. نو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه تراو کې چې وای نو دغسې دې ووایي یا بل ځای کې دې ووایي نو یو پیرې ویلې پکار دي. نو یو ځای ولا خاص کول نه دي پکار چې زموږ قاریان بعضې دا خاص کول کوي. دین اخواتا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله دا نو دا بسم الله کې دا با د حروف جارونه ده. نو جار مجرور دا د سره متعلق کولی کېږي. دا متعلق او دا د څه سره متعلقي نو بعضې خلک لګیا دي دا به څه شی عام بی که خاص بی. بعضې خلک افعال عامه اگر او باسی کونست ثبوتست وصول کونست ثبوتست کونست ثبوتست یو شعر چا ذکر کرلے کائن ثابت حاصل موجود. کافی په حاشیه باندې دغه شعر لیکل دی. دا پنځه دا څلور چې دي نو افعال عامه دي. د دې نه علاوه هر یو فعل چې راوباسي نو هغه سره ذکر کولی شي هغې سره متعلق کولی شي. نو بعضې ذکر کوي بسم الله نو اقرأو اشرعو ابتدئو وغیرہ هغه راوباسي افعال خاصه یا افعال عامه. بیا بسم الله دا چې چا سره ته متعلق کې نو هغه به مخکې که رستو به بسم الله نو اقرأو ابتدئو بسم الله الرحمن الرحیم. او منگا خدا ویو چې اقرأو ابتدئو داسې مکو بلکې دا خو خاص یو د عقل سره د شرب سره د کتابت سره یو شي سره خاص کې نه یو داسې لفظ راوباسه چې هغه د ټولو سره خاص شي. لکه اشرعو شورو کوما یا استعینو امداد وانم په دې کار شروع کولو کې. بیا یو خبر به کې بل راځي لکه حدیث کې راځي هر یو کار چې هغه د بسم الله نه شروع نه کړی شي کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله بحمد الله بذکر الله فهو ابتر یا فهو اقطع فهو اجزم. عام طور باندې کتابونو په شروع کې ذکر کیږي. نو بعضې خلک معنی کوي کل امر ذی بال هر شان والا کار. نو بیا به اعتراض راځي چې دا بسم الله خو ځان له شان والا ده نو دې لپاره بیا بله بسم الله پکاري نو هغه هم شان والی نو بیا به د هغې دپاره بله بسم الله پکاري نو بیا به د هغې جواب کوي مخې ته ځای جو تسلسل دی که راګرځی جو دور کېږي دور او تسلسل دا دواړه باطل دی وي. نو بعضې پکې دا وایي چې دا بسم الله د خپل ځان دپاره هم ده او د نور دپاره هم ده. مثال یې ورکوي لکه څنګه چې زکات دی لسمه په عشر کې ورکولی کېږي یا په زکات کې څلوېښتمه ورکولی کېږي. نو دا څلوېښتمه روپۍ دا د خپل ځان دپاره هم ده او د نورو یو کم څلوېښتو دپاره هم ده. دا نه چې دې دپاره به بیا بل ورکې
ښه خبره پکې دا ده چې کل امر زیبال زیبال ولیل کېږي ذی قصد و اراده، هر قصد او ارادي والا کار چې ته کې شروع کې، قرت شروع کې نو بسم الله ووایه، کتابت شروع کې نو بسم الله ووایه، بل څه کار له لاس وروړې نو بسم الله ووایه، خبره به اسانه شي. نو هر قصد او ارادي والا کار د بسم الله نه شروع کول پکار دي. بیا د بسم الله د چا سره چې ته متعلق کې نو هغه مقدمې کو مؤخر وي. نو دلته کې د ټولو اتفاق دی په دې باندې چې هغه مؤخري، حال دا چې پکار دا دی مقدم. ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم، اشرع، اقرأ، اکتب، اشرب، آکل وغیرہ دا وی که اشرع وی استعین وی سش سره چې ته متعلق کې هر څه نو هغه به مخکې کې رستو وی. نو عام ویل کېږي چې رستو وی مخکې باندې د بسم الله نه مخکې کولی نه وي پکار رستو. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ، ابتدئ، اشرع وغیرہ یا استعین نو رستو کا چې کله رستو دی کو نو په دې کې بیا به خبر راځي یو شی مخکې او تا رستو کو نو التقدیم ما حق التاخیر یا التاخیر ما حق التقدیم یفید الحصر والاختصاص. یو شی مخکې دی تا رستو کو، رستو تا مخکې کو نو دا حصر او اختصاص پیدا کوي. د دغه فائدہ ورکوي. نو چې کله ته بسم الله ووایې د دې معنی چې کې نو د اختصاص معنی پکې پکار ده. ولې بسم الله اقرأ ته ووایې یا بسم الله استعین دې ووایې نو اوس د هغې تقدیم و تاخیر هغه حصر کومه فایده چې ده هغه پکار ده. نو دې وجې نه معنی به داسې کو خاص په نوم د الله، دا خصوصیت پکې پیدا شو، اختصاص پکې پیدا شو، خاص په نوم د الله امداد غواړم، شروع کوم، خوراک کوم، سکا کوم، لیکل کوم، ارڅه شي نو خاص په نوم د الله. مونږ وایو داسې ټکی پکار دی چې هغه ټولو کارونو ته شامل شي، مطلب استعینو بشي. نو خاص په نوم د الله امداد غواړم په ټولو کارونو کې چې هغه رحمان او رحیم دی. رحمانیت او رحیمیت دغه صفت ته خوی دی. یو زمونږ عام طور باندې خلق معنی کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې بخونکې مهربانه دی. نو ټیک دا مفهوم دی. زمونږ تبلیغان وی حدیث کې راځي یا آیت کې راځي مفهوم یې داسې دی مفهوم په لحاظ سره خو صحیح ده، لیکن ته ترجمان او ترجمې په لحاظ سره بیا دغه کې ګڼ الفاظ دي چې ذاتي کم کړی شوي دي نو که هغه ووایې نو مفهوم یې دی شروع کوم په نامه د الله چې بخونکې مهربانه دی. نو دلته کې هغه خصوصیت معنی پکې ونه شي د کوم چې تاوله متعلق راویستل دی هغه به د هغې معنی پکې ونه شي. نو تخصیص معنی پکې ونه شوه، د متعلق معنی پکې ونه شوه. نو دې وجې نه موږ غوره دا ده چې داسې معنی وکړی شي د بسم الله خاص په نوم د الله امداد غواړم په ټولو کارونو کې چې رحمان او رحیم دی. بیا دلته کې نوم د الله راوړلی لفظ د الله اسم د الله راغلی. الله دا اسم ذات دی
ورپسې الرحمن دا هغه صفت دی چې هغه خاص دی د الله پورې، او رحیم دا صفت دی چې دا د کې عمومیت دی مخلوق د پاره استعمالیږي، لیکن رحمان د مخلوق د پاره نه استعمالیږي. لفظ اللهم دا د بل چا د پاره نه استعمالیږي. بیا لفظ د الله چې راغلی قرآن کریم کې 2690 ځایه نوم د الله راغلی الله. اوس د الله دا نوم دا مشتق دی که جامد دی؟ دې باره کې بیا د خلکو اختلاف شتی، څوک دا جامد دی او څوک دا مشتق دی. څوک چې دا جامد دی هغه وایي لکه څنګه چې ذاتي باری تعالی هغه نه د چا نه مشتق دی، لم یلد ولم یولد. دقسې نوم د الله چې دی نو هم دقسې دی چې هغه د څه شي نه جوړ نه دی، د هغې نه بل څه شی هم جوړېږي نه. د هغې نه بل څه شی نه مشتق کېږي او نه دا د چا نه مشتق دی. بعضې وایي نه دا مشتق دی، دا د الها یا الهونه ماخوذ دی. فتح یفتحونه راځي په معنی دا معبود باندې. څوک دا تفعل تعلهنا نو الله دی نو ددو مقابله کی چې الله والا شونه سارک العبدی او څوک وی استحل استعله استعله استفعله وصار مشابها للعبد. څوک وی الیها یا الهو د سمع یسمعون په معنی د تحیر باندې راځي. څومره چې مخلوقات دي دا ټول حیران دي په ذات باری تعالی کې، د الله په ذات کې حیران دي، څوک فیصله نشي کولی. دارنګې بعضې وایي دا ماخوذ دی د الهتو الی فلانین نه، الهتو الی فلانین د پلان کې سره مې سکون حاصل کوي. نو دا قرآن کریم کې یو خبر راځي د هغې مفهوم راځي، الا بذکر الله تطمئن القلوب. چې کله د الله نوم سړی اخلي، الله یادوي، د الله ذکر کوي، نو په دې سره د زړه سکون اطمینان حاصلیږي. کله د الها په معنا د معنا د یریدو باندې د یری، نو کله چې څه مصیبت راشي سړی غبراو شي، نو چې د الله په پناه کې راشي الله ولا پناه ورکی نو د غبراهټ ختم شي. کله وی الہ الفصیل بچه د مور سره یو ځای شي، نو هغه باندې کسو مصیبت پر راغلی یا هغه مصیبت دی چې مور ته نږدې شي، مور سره جوخ شي، هغه یره غبراهټ ختم شي. دغسې د هر مصیبت په وخت کې الله طرف ته رجوع کول پکاري، الله ته آهوزاری پکاري. څوک دا د الله یلی هونه دی په معنی د پټوالی باندې. الله د ذات په لحاظ سره پټ دی، پوشیده دی،
او سو کوئی په معنا د بلندۍ باندې اوچتوالی باندې علو باندې دلالت کوي نو الله محتجب هم دی او الله مرتفع هم دی د ټولو نه د ټولو مخلوق نه اوچت دی الله بلند و بالا دی الرحمن الرحیم خبر راځي او په دې رستو آیت چې راځي الرحمن الرحیم هغه کې به وایي نو خاص په نوم د الله امداد غواړم په ټولو کارونو کې چې رحمان او رحیم دی الحمدلله رب العالمین الحمد دی یو حمد راځي یو شکر راځي یو تسبیح راځي تسبیح او بل راځي مدح دا ټولو نه خاص کړل حمد داغه یو خبره خدا ده چې په دې هر یو ټکی کې پنځه خبرې راتلی شي یو به تحمید حمد ویل یو به حامد حمد ویون کې یو به محمود الله او یو به محمود به کمو الفاظ سره چې ته د الله حمد کې او یو برازي تخصیص الحمد الله پوری ولې دا حمد خاص دی نو دا سلور کمټه کې چې راځي یا دین زیات کې حمد کے شکر کے تسبیح کے مدح کے اطاعت کے خدمت کے الحمد دیکھ ټولو کې غوره کوم د هغې وجه دا ده چې په حمد کې اشتراک نشتی په دې نورو کې اشتراک دی شکر څه ته وایي وایي شکر ویلی کېږي وصول نعمت ته د وصول نعمت نه رستو چې کم څه کولی کېږي نو هغې ته شکر وایي بیا شکر باره کې راځي چې دا عام دی الفاظ سره که پلاس سره خدمت سره یو سړي تا سره انعام وکړو او ته ورته جزاک الله هم شکریه ادا شوه یا تا سره چا احسان وکړو هغه ته په لاس باندې ته اشاره وکړي او یا تا سره چا احسان وکړو او ته په لاس باندې د هغه خدمت وکړي دې ټول د شکر وایي لیکن په شکر کې د ټول ناول وصول د نعمت پکې شرط دی نعمت پکې نه نه ته شکر نه وایي نو موږ د الله حمد کوو بغیر د دې نعمتونو نه موږ باندې اس نه کړي هم د الله دپاره حمد دی مدح دا نو مدح کې بیا ځانه دو خبر راځي کله وی امور اختیاری او کله امور غیر اختیاری دارنګه حمد په لغت کې ثنا ته ویل کی الثناء بالجمیل علی سبیل اختیاری وی اختیاری طریقې باندې ما به د چا زور نشتی ښه زویم دې ته حمد وی چې زور پې راولي نو حمد نشو یو د حمد شرعی نو حمد شرعی هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا اسنی ثناء علیک الا کما اثنیت علی نفسک ما حمد الله نفسه الله رب العزت چې د خپل ځان تعریف په کوم طریقې باندې کړل هغه ته وایي نو محمود دلته کې په دې ځای کې الله دی لام د تخصیص او د استحقاق دی مطلب دا چې دا صفتونه د الله د پاره دي د بل چا د پاره نه دي او محمود به به هغه الفاظي
هغه صفتونه به چې کوم په قرآن کې دي یا په حدیث کې دي. داسې نه چې د ځانه موږ بعضې خبرې ځانه جوړو او هغه الله پورې ورته پو نه هغې ته به حمد نه وایي. د حمد معنی چې بعضې خلک کوي دلته کې ټول صفتونه الله لره دي، ټول تعریفونه الله د پاره دي. نو دا خبره بیا اشکال براولی چې ټول حمدونه د الله د پاره دي، ټول صفتونه د الله د پاره دي، تعریفونه د الله د پاره دي. نو بعضې تعریفات خداسي دي چې هغه د مخلوق د پاره هم دي. نو بیا به سړی د هغې جواب کوي چې نه دا اصل کې الله پیدا کړلی او دا انسان الله پیدا کړلی او د کې صفتونه یې ښودي دي، نو دا هم د الله صفت دی. دا چې مختصر طریقې باندې صفا خبره باندې وکړی شي. ځکه په دې کې اول کې راغلی الف لام، نو دا الف لام وایي څلور قسمونه دي، یا جنسي دی یا استغراقي دی، یا عهد خارجي دی یا عهد ذهني دی. د دې نه علاوه نور قسمونه دي الکلمتو کې ویل کېږي، کله حرفي او کله اسمي او کله عوضي او کله غیر عوضي او کله زائد او غیر زائد او دې قصې دي. الف لام کې اصل وی الاصل فی اللام العهد. بیا الف لام کې اصل چی شی دی؟ د تعریف د پاره چی شی دی؟ هغه بیا ځان اختلافي خبر ده. الف دی که لام دی که دواړه دي که یو دی؟ دا نحوی خبرې دي. الف لام وی الاصل فی اللام العهد، یو خو عهد ذهنی، عهد ذهنی هغه د نکرې په زمره کې راځي. اکله الذئب ایاکله الذئب، نو هلته کې الذئب چې ونه هغه عهد ذهنی دی. عهد ذهنی خو د نکرې په تحت په زمره کې راځي. یو عهد خارجي دی، نو اصل په لام کې عهد خارجي دی. نو دلته کې الف لام عهد خارجي دی، نو مطلب به صحیح. الحمد هغه حمدونه چې الله رب العزت ځان د پاره ویلي، هغه حمدونه چې هغه د الله د پاره مناسب دي، هغه حمدونه چې هغه د الوهیت دي، د خدایتوب دي. د خدایتوب چې څومره حمدونه دي هغه ټول د الله د پاره وي. نو هغې نه نور څومره حمدونه تعریفونه چې ووایې نو هغه به خارج شي. نو الحمدلله رب العالمین معنی به داسې شي ټول صفتونه د خدایتوب یا ټول صفتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي. لله لام د تخصیص دی. رب العالمین چې رب دی د ټول عالم. دلته کې یو رب راځي. رب هم په ګڼو معنو باندې استعمالیږي. قرآن کریم کې رب په ګڼو معنو باندې استعمال شوی دی، او قرآن کریم کې چې راغلی نو 969 پہلے قرآن کریم کے لفظ در رب استعمال شعر ہے. کلا راضی رب، کلا راضی الرب، کلا راضی ربی رب، کلا راضی ربنا، کلا ربکا ربکم وغیرہ. دا ټول چې ګورې نو د دې ځان لا سو پیرې استعمال شي دي، د هغې ځان نه تذکره راځي. هغې دپاره معجم المفاهرس لالفاظ القرآن چې سړی وګوري هغې کې ټکی لیکل دی، نو هغې لاندې لیکل چې دا دومره پیرې استعمال شوی دی. ربی څومره استعمال شوی دی، ربنا څومره استعمال شوی دی، ربک څومره استعمال شوی دی. دارنګې
لفظ د الله دی هغه استعمال شوی دی مخکې موږ ووایو 2690 نو هلته کې الله دی نو قرآن کریم کې اللهو الله بیا اللهی دا جدا جدا استعمال شي دي نو رب ستوي رب ویلے کی مالک تا سید تا مصلح تا مدبر تا منتظم تا او معبود تا او دا قرآن کریم کے بعضی استعمال شوی دی لکه رب استعمال شوی دی حاکم ته ویل کیږي سورہ توبہ کے راضی گورے سورۃ توبہ کے 11 آیت تے د سورۃ توبہ التکی ارباب لفظ راضی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نیولې د خلکو خپل احبار لرا خپل روحبان لرا احباری دی روحبانی دی پیران دی مولیان دی اربابی گرزولی حاکمانی گرزولی من دون اللہ دا اللہ نسوا والمسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تیم ویلی کہ دام زمان وی حاکم دے وما امروا الا لیعبدوا اللہ الا الہ واحدا الا لیعبدوا الہ واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ وعما یشرکون دانگے سید پا معنی بانے گورا اور اس راضی سورت یوسف کے 2 آیت د سورت یوسف 2 کی راضی قال الذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک زما تذکرو کا دخپل سردار پا مخ کے دخپل آقا پا مخ کے دخپل بادشاہ پا مخ کے زما تذکرو کا فانساہو شیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین نداغن تذکرہ دخپل آقا پا مخ کے سید پا مخ کے ہے رشوا نسو کال یوسف علیہ السلام پا جیل کی پاتی شو دارنگی کلوی لکی کی نفس مالک تا اور دب راضی سورۃ النمل کے مرازی 91 آیات کے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ یقیناً ما تا حکم شہدے چیز دے بندگی کوم رب هذه البلدہ دے رب دے کلی دا مالک الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين دانگے سورۃ قریش کے مرازی فلیعبدوا رب هذا البيت حضر میں آیت کے راضی دانگے کل راضی پا معنی دا پرورش کو ان کی معنی پالون کی باندے ادا سورۃ بقری ابتدا کے راضی یہ وشتم آیت کی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگی کوئی دخپل رب سوک دے پالون کہہ دے ستاسو پالون کہہ چو سوک دے نداغ بندگی کوئی اللذی خلقکم اغزان چی تاسو پیدا کری آئیں والذین من قبلکم آکسان چی تاسو نمخ کیو لعلکم تتقون دا پالی تاسو متقیان شئی نو رب دے مختلف و معنو بانے استعمالی گی اللہ پا بارکی چوی رکی گی نو رب چاہتا ہوئی رب اغزات تو ہوئی چاہتا خالقی ابتداءً دے آیتون نے چواق لیں ربکم اللذی خلقکم اٹول آیتون پا راچا مکی نو رب وی لے کی یہ چاہتا خالق ابتداءً چی ابتدا کے سڑے پیدا کی شے پیدا کی دویم صفت بپکی دائی چی رازق بی بقاءً ساتلو دا پار رزق ورم ہم ورکی
نو بیا مالکی وجودن وجود په لحاظ سره مالک او اختیار مناغی نو بیا آخر ته چې ورسی نو غافر دے انتهاءن اثر صفتون دی خالق ابتداءن دے رازق دے بقاءن مالک دے وجودن غافر دے انتهاءن نو الحمدللہ رب العالمین ټول صفتونه د خدای توب ټول صفتونه د اولوہیت خاص الله د پاره دی چې رب دې د ټول عالم عالمین عالم دے ما سوا اللہ توئی عالم دے نو پدے کی استغراق دے جمیع انواع اقسامتا زکے جمع راوڑ لے عالم کل ما سوا اللہ توئی نو عالمین دیر شیشو خا عالم ویلے کی الخلق کلہو طول مخلوق تا کلوی لکی گی ہر زی روح توئی کلا عالم وی لکی گی آغا چاہتا چا آغا پا زمکہ کی گرزی یا دب علی الارض وی ایتا عالم وی قرآن کریم کے چھ گورے نو کلوی لکی گی انسان انس و جن دوار ہوتا سورۃ فرقان اول آیات کی وی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا ال دیکھیں عالمین سی دے انس و جن دی انسانانو پیریانو دا پارہ دا قرآن کریم دا رسول دا نذیر دے دانا یہ کل عام ویلے کی گی لکا سورۃ شعراء کے برازی سورۃ شعراء کی درشتم آیت کیا اولے کو گرا موسیٰ علیہ السلام چکل راغے موسیٰ علیہ السلام و توی درب خبر او مانا قال فرعون و توی وما رب العالمین نتچی دا رب العالمین میں دا رب العالمین پا کسوک دے عام دے دا رست بیا تیشتم کے مرازی دا زیب زیبائن دا رازی قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون زیب کے رازی قال ربکم رب آبائکم الاولین آغا تیشتم و پورے رازی پکی کلا اسمان تاو دے پا منز کی چسدی دے ٹولو توئی لکہ صورت مومنون کی وئی مومنون کے شپگاتیا کی وئی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تپوسو کا سوک دیر در رب دا اسمانو دا وو او دا رب دا عرش عظیم سیقولن للہ خلق بوچے اللہ دا پار دی کنا ربوبیت دا دی اللہ دا پار دے رب دا دی اللہ دے پالن کے اللہ دے رب السماوات السبع ورب العرش دانا یہ مخی تیر شو رب احبار و رہبان تے مویل لی لیکن مخی منگا ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ سورت آل عمران کے ہم دوراتلا اتیم کے اور سورت توبہ کے ہم راتلا یو دیرشم کے الحمدللہ رب العالمین طول صفتون دا الوہیت خاص اللہ دا پاردی چھ رب دے دا طول عالم پالون کے دے دا طول عالم ما سوا اللہ انس و جن دا دے طول پالون کے آیو ذات تے بس الرحمن الرحیم عام مہربانی والدے و خاص مہربانی والدے الرحمن او الرحیم قرآن کریم کے چھ گوریں نو الرحمن او الرحیم
قرآن کریم کې استعمال شوی دی 50 ځایه الرحمن او 95 ځای استعمال شوی دی الرحیم. نو رحمان خاص دی الله پورې بل چا ته دا نشي ویلی، او رحیم انسانانو ته ویلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې راځي رحیم. بیا الرحمن دا معرفه او نکیرئی خدا به الله د پاره خاصی بل چاته به نه وي، که چا ویلی نو غلط به کړي. دانګې د دې رحمان اضافت هم چاته نشي کولای، لکه څنګه چې اضافت د الله نشي کولای چاته. हाँ الله ته اضافت کولای شي، عبد الله وغیرہ، فضل الله. دانګې رحمان دی نو د رحمان اضافت چاته نشي کولای چې رحمان وای ورپسې مضاف له بل شی ذکر کی. نه نه، رحمان به مضاف الیه کې. دو نمونه کې یو ځای کې نو بیا به مرانیږي. نو اضافت برحمان ته کې بل شانتی به نه کې، نمونه به نه وي. لکه دو نمونه خلک عام طور باندې یو ځای کوي. حسین احمد، نو حسین جدا نوم دی، احمد جدا نوم دی، او جایز دی. لیکن چې رحمان نوم کې او ورپسې بل نوم کې دی، دویم ټکی وسره یو ځای کې اضافت نه، رحمان ته اضافت نه شوی، نو دا بیا ناجایز دی. زموږ ملګری دی شیر رحمان، ما دې دا نوم دې څنګه دی؟ او غلط دی. هغه نه، دا شیر رحمان نه دی، دا شیر رحمان دی. صحیح، شیر رحمان صحیح دی، د رحمان شیر. لیکن چې شیر جدا کې رحمان جدا کې، شیر جدا نوم کې اضافت نه. اگرچہ یو نوم د اردو شي، د پښتو شي، د فارسی شي، او بل د عربی شي، خیر د خو چې اضافت سره سکیږي جایز کیږي. رحمان الدین شي نو غلط بشي، ولی رحمان اضافت چاہتا نہیں کی. بعض لکھی رحمان اللہ، او خالص غلط ہے. رحمان جدا نم دے دا اللہ، اور اللہ جدا نم دے دا دوار تیو زیکے دے انسان نمی کے نو خالص ناروا دے. خواہ چا نمی خو دے. رحمان علی ہم غلط ہے، رحمان علی نشی خو دے. ہاں علی الرحمن کے نسن اسو گزارہ بوشی، علی الرحمن، علی الرحمن کے بیا غلط ہے، نہ اضافت ہوشی نو صحیح بشی. علی الرحمن، شیر الرحمن، فضل الرحمن کے دی صحیح دا. نو ګڼ نومونه داسې خلق دی. یو څو نومونه دی علماء لیکلي چې دا د الله نه سوا بل چاته نه ویل کېږي. یو سبحان دی، سبحان دا هم د الله سره خاص دی. نو د سبحان اضافت به بل شي ته نه کوي، بلکې د بل شي اضافت سبحان ته وکړه. فضل سبحان کې دا خدای شي فضل سبحان، لیکن تو سبحان الله نوم کې دی نو غلط دی. دغسی رزاق دے، رازق ویلے شی بل چاہتا، مخلوق تا رازق ویلے کے دے شی، لیکن رزاق نشی ویلے کے دے. دانگے خالق دے، خالق دا اللہ نسوا بل چاہتا نے ویلے کی. کم نم چی نہ ویلے کی نو آغا با مضاف ہم نہ جوڑے، مضاف نے جوڑے دے شی. فضل خالق ویلے کے دے شی، عبد الخالق ویلے کے دیشی. لیکن بعض خلق نم کی خالق مخ کی کیو بل شیطی رستو کی،
سو کوئی خالق رحمان او سو بل شي کی دي خالق داد فارسی نوم دیغه خالق داد چې شنو فارسی دا خالق داد بسې شي لیکن چې عربی هغه اضافت کینو بیا خبر ورانیږي خالق الرحمن خالق الرحمن نو کې غلط بشي دا نو چاته کې وې خالق نوم چاته وې خالقون وې غلط ده غفار وې نو غفارم غلط ده مخلوق ته نشي ویلې لان کې غفار دې خواشه غفار خواشه نه عبد الغفار ویل کې دي شي اضافت غفار نوم توکا فضل غفار کا صحیح دا عبد الغفار کا صحیح دا لیکن بعض خلق نوم کی غفار احمد وغیرہ نوم کی دی نا وہ غلط شي دانگی قدوس یو نوم دے دا اللہ دا خاص دی دا نوم دا اللہ سره خاص دی یو اللہ دے یو رحمان دے یو سبحان دے یو رزاق دے یو خالق دے یو غفار دے یو قدوس دے دا اللہ نے سوا بل چاہتے نہ ویلے کی یو دا با مصاف نہ جوڑے بل شیشیتا ہاں دا مصاف لے بھئی نال بسی کی نو الرحمن او الرحیم یو د فعلان وزن دے یو د فعیل وزن دے یو قانون خلق ذکر کئی وہی چی زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی زیادت دا لفظ دا دلالت کے پا زیادت دا معنی باندے کہنے را ہا میم پا یو کیم دی اور را ہا میم پا بل کیم دی لیکن یو کہ زیادت تے بلکہ کم والے دے دیو جنا پا معنی کیم زیادت برازی نو یو رحمان دے یو رحیم دے نو بازی ہوئی رحمان دے پا آسمان والو باندے نو رحیم دے پا زمکہ والو باندے بازی ہوئی رحمان آغا چاہتا ہوئی من سئل آتا اور رحیم آغا چاہتا ہوئی چی من آتا بغیر سوال بغیر سوال نے ورکی چی او وارے ورکی یہ ناغتا رحمان ہوئی او چی بغیر سوال نے ورکی ناغتا رحیم ہوئی بعضی ہوئی کثرت الرحمت رحمان دلالت کی پا کثرت رحمت باندے او رحیم دلالت کی پا تکرار رحمت باندے بار بار رحمتو ندید اللہ دیر رحمتو ندید رحمان بعضی ہوئی رحمان دے دنیا والو باندے او رحیم دے پا آخرت کے کہ بعض دعاگانے کی ہوئی یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ بعضی ہوئی رحمان دلالت کے پا عموم رحمت فا دنیا کی او رحیم دلالت کے پا خصوص رحمت پا آخرت کی دانگے اللہ اللہ رحمتون دا اللہ دین و آغیت رحمان وئی وارا وارا رحمتون دا اللہ دین و آغیت رحیم وئی دانگے رحمان دلالت کے پا نعمت ورکولو باندے او رحیم دلالت کے پا دافع البلا باندے اللہ و باغان دفقی دانگی اللہ رب العزت کل رحمت زان باندے لازم کرئی کتبا علی نفسی الرحمہ او کل وسعت رحمتی اللہ وسع کل شئن رحموی سورۃ انعام کے راضی دولسم آیات کے دانگی شپک سلور پنزوستم کے کتبا علی نفسی الرحمہ وسعت رحمت سورۃ اعراف کے راضی یوسل شپک پنزوس کے سورۃ مومن کے راضی وم کے دارنگ رحمت دا ویلے کی گی رحمت چیشی دا بندہ پا صفت کے چراشی نو دے توئی رقت قلب
نو کله چې د سړي زړه نرم شي د چا دپاره نو په هغه باندې احسان وکړي نو الله دپاره خدا نشي کولی چې د الله زړه نرم شو نو هغې باندې بیا لازمي معنی وکړي کوم چې د دې لفظ آخري انتها ده هغه وکړي نو رحمت رقت قلب د هغې نه چې کم حاصلیږي نو هغې ته وایي احسان کول نو الله رب العزت دې احسان کوونکی ایصال ثواب ایصال رحمت ایصال نعمت دې ته وایي نو دا یو قسم دلیل شو په دې باندې چې الله رب العزت حمد والا دی ولې د چا طرف نه چې چا باندې نعمتونه کېږي نو د هغه حمد پکاري اول کې گویا کې دعوه د الحمدلله نور پسې رب العالمین دا دلیل ہے الرحمن الرحیم دا بل دلیل ہے الله حمد دا الله د پاره حمد پکار دی ځکه چې هغه رب دی ځکه چې هغه رحمان دی ځکه چې هغه رحیم دی ځکه چې هغه مالک یوم الدین دی ټول گویا کې دلایل په دې باندې چې الله لپاره رحم پکار دی الله لپاره حمد پکار دی بل دا الله رب العزت لپاره سل رحمتونه دی وای او سل رحمتونه الله رب العزت یو رحمت چې په ټول عالم کې تقسیم کړل او یو کم سل رحمتونه الله ځان سره پاتې کړلی دغه یو نعمت رحمت د وجینا په دنیا کې چې څومره خلک لګیا دي د یو بل سره مینه محبت کوي کاغه حیوانات ته او کاغه نور سيزونه دي انسانان دي کې پیریان دي کې نور دي حیوانات دي مرغان دي بل سدي د یو بل سره دا څومره چې د دې رحمتونه دي نرمي دا محبت ته مینا دا دا یو رحمت کرشمه ده سړی لګیا دی په ښځه باندې ځان وژني سړی لګیا دی نو په زوی باندې ځان وژني سړی لګیا دی نو په پلار باندې ځان وژني دا مینه محبت چې څومره دي دا د یو رحمت کرشمه ده په ټول عالم کې خوره ده او یو کم سل رحمتونه د الله سره دي د هغې ظهور چې کېږي نو هغه به د قیامت په ورځ کېږي نو الله رب العزت ډېر زیات مهربانه دی ایو حدیث کې هم راتله یوې ښځې تپوس وکړو وی ولې الله رب العزت ارحم بعبده من ام على ولدها د مور نه په خپل بچی باندې الله زیات مهربانه نه دی په خپل بنده باندې ایول نه دی نه بیا به څنګه جهنم ته چې مور خپل زوی جهنم ورته نه غورځي نو چې الله رب العزت زیات مهربانه دی نو د خپل بنده به جهنم ته څنګه اچي رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک کا تک سترګونه اوخ کې لاړې وی الا المارد والمتمرد کله کله داسې وشي او سړی ډېر زیات متمرد شي زیات سرکش شي نو د مور هغه مینه محبت هم ختم شي کنه نو چې یو سړی د الله سره شرک کوي کفر کوي د الله باغی نو الله خامخا بیا باغ له حساب ورکوي کنه سلار جوړول غواړي لږ ډېر جوړول غواړي چې الله سره سړی ځان نږدې کړي شرک دې نه کوي ورسره کم چې د الله رب العزت د طرف نه احکامات په دې انسان باندې دي د هغې څه نه سادایګي کوي نو الله رب العزت رحم کوونکی دی نور صفتونه هم دي لیکن د رحم صفت هغې زیات دی لکه مخکې مونږ یو ځای کې ویلو سبقت رحمتي علی غضبي زما رحمت چې دی نه به زما په غضب باندې مخکې نو کله چې الله رب العزت رحمان دی او الله رحیم دی نو ولد ته ضرورت نشتی دا تقاضا د رحمانیت او د رحیمیت تا چې ولد ته ضرورت نشتی نازولی ته ضرورت نشتی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
مالک قرآن کریم کی استعمال شے دے درے زا یوم استعمال شے دے درے سوا او یو شپیتو دا ورځ هم دغه تقریبا دغه سی کال کې درې سوه څوویه 360 ورځې دي 365 ورځې دي ته نږدې دي 361 او دین دے 62 یوم الدین الدین دوش پہ تزائے استعمال شے دے مالک یوم الدین پدے کی اشارہ دا ایجاد ثانی تا اللہ رب العزت رحمت تقاضا دا دا نعمتون تقاضا دا رحمتون او نعمتون آسو کولیشی چی آغا پلاس کی اختیاراتی آغا قدرت واری اللہ قدرت والے دے اولی میں انسان پیدا کو دا عالم میں موجود کو نو بیا بے ختم کی نو بیا بے موجود کی نو صفات دا الوحیت تی دا ربوبیت تی احسان دے دا اللہ دا طرفنا نو صفات قاہری او سلبی اغلر ثابت تی بعضی صفات تی وجودی او بعضی صفات تی سلبی اللہ رحمان دے اللہ رحیم دے نو بعضی صفات سلبی میں اللہ دا سنہ دے اللہ سر شریک نشتی خواہ اللہ سر ولد نشتی شریک نشتی خز نشتی لم تکن لہو صاحبہ دارنگے درد کی یو مالکی یو ملکی ملک ویلے کی بادشاہ تا قرت پکشتے لیکن درد کے زمان عام قرتونوں کے مالک دے نو مالک او ملک کے فرق دائی چی مالک تا اختیاری چی سڑے خرسی کی ملک تا اختیار نشتے چی آغا دی خرسول کئی آغا دی یو سڑے راخ لی امریکی لدیور کئی تا اختیاری نشتی خرسول کئی پیسی پی آخلی چمرا کسانی واغستا بلے ورکڑا دا بادشاہ اختیار نشتے وزیر اعظم اختیار نشتی دا ہاں مالک دے داغ اختیار دے یو سڑے اخلی خرسی واغلا دا سڑے تعالی اسی در کوم دا میں در خرسوم دا کولیش پلار اغم مالک نہ دیکھا پلار بچے خرسولے نشی نزوے خرسولے شی و نلور خرسولے شی کم زکی چی کولے کی گی نو ناروا کولے کی گی دلور پسر بانے خور پسر بانے چی پیسے اخلی ام ناروائی اگر دسوی پسر بانے اخلی نم ناروا دی بولی دا اختیار چاور کرنے دارنگی سوک اخلی زوی راو اخلی چالے ورکی نستا شو دغه شریعت کی نشتی ہاں لور راو اخلی او آغا چال پا نکاح بانی ورکی خرسولی نشی نکاح خبر شرعی دا دا بل شریعت کی نشتی زوی نشتے دا طول ورکا نستا زوی شو اشیو ناروا دے نو مالک تا عام اجازت تے ملک تا دمر اجازت نشتی خواہ بادشاہ تا دمر اجازت نشتی دانگی دلتا کہ رد دیں پا شفاعت قہری بانے اللہ رب العزت واقدار دے اختیار مند دے نو بل سوگ نشتی نہ پا دنیا کشتے نو پا آخرت کشتی کلا مالکیت ظاہری مالک دے ملک دے نو دا ظاہری قیامت ورچی نو ظاہری ملک بم دچا نہیں بیاہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار ہوئی دانگی دین راغل لے دین یوم برازی بیا بھی ہوئی جتا دین ویلے کی کل عقیدے تا دین ویلے کی کل شریعت تا مثال بطور معنی دا گور دین سورت بقرہ کے راضی 250 کے
دین ویل کی عقیدے تا لا اکراہ فی الدین نشتے زور پا عقیدہ کی زور نہ چلی گی ہاں یو سړی ته وې مسلمان شاه کافر شاه عقیده خو دننه زړه کې ده هغې پته نه لګي هغې باندې زور نه چلیږي دارنګه یو ظاهري طور باندې سړی ته وې کافر شاه یا مسلمان شاه نو دام هلته کې کافر شاه خو لګیا دی ظالمان دي کله وی لیکن مسلمان ته حکم دا دی لا اکراہ فی الدین تب په زور باندې بل سړی به مسلمانې نه ټوپک ولا په سر باندې کې کلمه وایه کنې وجنم دی انشي ویل لا اکراہ فی الدین کله چې یو سړی دین قبول کو ایمان راوړ نو بیا په نور احکامات دي نو هغه په زور کولی شي مونځ دی په زور پې کولی شي نور کارونه د دین هغه په زور باندې بیا کوي لیکن اول عقیده کې زور نه چلیږي ها دا سړی ته خپل اخلاق ورته وښایه اخلاقو په لحاظ سره هغه ځان ته رانږدې کا چې هغه ایمان راوړي څومره مسلمانان صحابه کرام هغې دین ولیده د نږدې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق یې ولیده نو رال مسلمانان شو نو دین ویلی کېږي کله عقیدې ته لکه دلته کې لا اکراہ فی الدین ورپسې شریعت ته ویلی کېږي صورت آل عمران 19 کې وګوره شریعت ته وایي ان الدین عند الله الاسلام یقینا دین چې الله خوښ دی شریعت چې الله خوښ دی نو هغه اسلام دی توحید دی دین توحید کله ویل کېږي اطاعت تم ویل کېږي دین په معنی د اطاعت باندې لکه سورۃ توبه کې راځي سورۃ توبه یو کم 13 آیات کې قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله اور بس وي ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون یو کم 13 د سورۃ توبه نا ویل کی اطاعت تا ولا يدينون دين الحق او تابعداری نه کوي د دین حق تابعداری نه کوي اطاعت نہ کئی د دین حق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ عن ید وهم صاغرون دانگی اور پسی الگ مخ تلاش قانون توئی سورت یوسف کی وئی سورت یوسف دے شپږ او آیات کی فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك یوسف علیہ السلام نو چلانی ولے وے خپل رور لرا فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې الا یشاء الله بلے د مصر قانون یو او دا یعقوب علیہ السلام در قانون بلو نو دلته کې د مصر چې کوم قانون په هغه کې خپل رور رانیوي نشو لیاخذو فی دین الملک دا نه لږ مخکې چې راشي هغه ته وایي نو نفاذ د حدود شرعیو سورت نور کی راضی سورت نور کے دویم آیت کی ہوئی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ فی دین اللہ ندی نسی تاسو پر دواړو باندې بدکار سړی دی بدکار ښځه ده نه هر یو د هغې نه ووهئ سل درې ولا تأخذکم بهما رأفۃ او ندی نسی تاسو ندی راضي ستاسو په دې دواړو باندې خپل ولی مهربانی نرمی دوستی ترس
فی دین الملک پا نفاذ حدود شرعیو کے حدود شرعیو پا نفاذ کے دے تعصبان نرمی خپل ولی دا باعث نشی نا نشم کولے حد نشم جاری کولے اللہ ویدہ سی مکو دارنگی عبادت توئی دین وی لیکی گئے عبادت تا لگ مخ کی چلاچی سورت زمر دے سورت زمر کے دویم آیت التقوی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین یقیناً منگا نازل کرلے تا تا کتاب پا حق بانے فاعبد اللہ نو تو بندگی کا ودا اللہ بندگی کا ودا اللہ مخلصا لہ الدین خالص کون کے اللہ لرد الدین یعنی دا عبادت اللہ علیہ خاص کا انا انزلنا الیک الکتاب فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین دانے لگ چی مخ کلار شی سورت مومن دے سورت مومن سوال لسم آیات کی ہوئی فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فَادْعُوا اللَّهَ نو رابلیں اللہ لرا خالص کو ان کی اللہ لرا دبلنی دعا اللہ لخاص کے بلن اللہ لخاص کے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافرانی بدگنی دان اکل ویلے کی غلبہ و تسلط تا مخی چلاٹ سے صورت واقعہ دا شپگتی آیات تیالت کی التوی ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین نوئی فلولا ان کنتم غیر مدینین کچرت نہیں تاسو داسی جس تاسو غلبہ نشتے تسلط یو نشتے تاسو طاقت نشتے اختیار یو نشتی کدغا یو یین لولا ترجعونها دا سا واپس کوئی ولین ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتنی آئی اختیارات یو نشتی زور یو نشتے غلبہ یو نشتے تسلط یو نشتی دانا انکل ویلے کی جزا حساب ادو ان الدین لواقع سورت معون کے موئی اوکزیو بالدین دین تکذیب کے قیامت دور دے تکذیب کے دے حساب کتاب دور زی اورز دا حساب دور زی قیامت مالک یوم الدین واقعدار دے دور زی دا جزا واقعدار دے دور زی دا قیامت دیزے پورے پا الحمد بانے دلائلو وز ورپسی نتیجہ دا اول دعوہ نور پسی دلائلو نور پسی نتیجہ الحمدللہ طول صفتون دا الوحیت خاص اللہ دا پار دی ولی زگا چی رب دے دا طول عالم ولی حمدللہ دا اللہ دا پار خاص دی زگا چی آغا رحمان دے سوچ رحمان انو حمد آغا لپکاری دانگے حمد ولی اللہ پکار دے اللہ دا پارا خاص دے زکر چی آغا رحیم دے سوچ رحیم ان آغا دا پارا حمد پکاری نبیائی مالک یوم الدین آغا واقدار دے دا ورز دے جزان زکر دا آغا دا پارا حمد پکار دے ندیزنا راضی نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نو چې کله صفتونه الله د پاره ثابت شو دعوا الله د پاره ثابت شو نو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاص تعالی عبادت کو منګاو خاص تا نه امداد غواړو د بل چا بندگی به نه کو د بل چا نه امداد نه غواړو نخصک بالعبادت ایاک نعبد ولا نعبد غیرک و ایاک نستعین ولا نستعین غیرک اور دلته کې ما تخصیص خبر راضی
ایاک نعبدو دا اصل کیوں نعبدو ایاکا فعلن ورپسی فعل فاعلی ورپسی مفعولی دلته مفعول مخکی کړل ایاکا نعبدو فعل فاعلی رستو کړلی ته نو تخصیص پیدا وکي نخص عبادت بالعبادتی نخصک بالعبادت منګه خاص کو تعالی په عبادت باندې ولا نعبد غیرک دبل چا بندگی نه کوه وای اک نستعين خاص تعالی ستانه امداد غواړو دبل چا نه امداد نه غواړو په زمانه مې پریدو یا کنه عبادت په سبب ان شاء الله چھٹی